د قربانۍ غوښه محرم نه مخکې ختمول لازم دي. دا یو ملګري تپوس کړی دی چې آیا دا خبره حقیقت دی او که نه. محترمو، شریعت الحمدلله زمونږ داسې مسله نشته دی شریعت کې چې هغه موږ ته شریعت ښودلی دی. هر یو خبره موږ او تاسو ته شریعت چې کوم دی واضحه کړې ده. دا خبره چې څوک وایي چېرې د قربانۍ غوښې به محرم نه مخکې ختمې، دا خبره ټیک نه ده. دغه غوښې ته په محرم کې هم خوړلی شي، په سفره کې هم خوړلی شي، دغه شان د ربیع الاول کې هم خوړلی شي، په ټولو میاشتو کې چې کوم دی خوړلی شي. خو شریعت دا وایي چې د قربانۍ غوښه یو 3 تقسیمه کړه. یو مستحب حکم دی، که نه دی کړ ټوله دې پرچ کې خپله کېږوسته بیا هم جایز. خو دا خبره کول چېرې دا غوښه به د محرم نه مخکې ختمې، دا خبره ټیک نه دي. په محرم کې هم خوره، دا چا چې محرم کې دا مه خوره، نو بالکل دا خبره چې جام کړې ده دا منګړته ده، موضوعي دې چې کوم دی هېڅ حقیقت نشته دی. هره میاشت کې غوښه خوړه صحیح دی. چې یو سړی به مثال غوښه ساتلي وي لږه لږه به خوري، یا به چې کوم دی مثال خوري نه محرم کې به یې راوالي، دا به حرامۍ څه نه، بالکل هره میاشت کې چې کوم دی خوړلی شي. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو دا دین چې کوم دی زمونږ بدن کې چې کوم دی اپناو کې، الله رب العزت دې موږ تاسو په دین پوه کړي چې بیا موږ تاسو په دین پوه شو، په داسې خبرو به چې کوم دی موږ اعتبار نه کوو. نو الله رب العزت دې ما او تاسو له چې کوم دی په دین باندې د عمل توفیق راکړي. دا مسله خپله واورئ، ډېره لازمي مسله ده او ملګرو ته لازما چې کوم دی ورسوئ. نو اهمه مسله وه چې تاسو سره هم شریکم. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو په شریعت باندې مکمل اکمل پوه کړي. وما علی الا البلاغ.